نو قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې ستاسو په درس د حدیثو کې او یا د دین په نسبت باندې یو خبره ته کلم کینې نو تاسو به وایئ چې په دې وخت کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکو دعاګانو نشانه او هدف یم او اوس د 1400 کاله وروسته موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د دعاګانو نه فایده اخیستی شو هغه څنګه مشکات شریف کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر الله امرئا سمع منا شیئا چې الله دې خوشحاله ساتي تر و تازه ساتي هغه مخ چې څوک د ما خبره واوري او بیا په هغې عمل وکوي او بیا یې بل ته ورسوي فرب مبلغ او عام سامع ډېر کرت دی چې چاته ورسولی شي ډېر یادونکي عمل کوونکي په نسبت د اورېدونکي نه او په حدیث شریف کې راځي انما لکل امرئ ما نوى هر چاته به د خپل د نیت مطابق څیز میلاویږي که موږ دلته یا په بل مجلس کې نیت ته ثواب وکړو چې ډېر اجر او ثواب میلاویږي که نیت هم د عمل وکړو ثواب به میلاویږي او د عمل توفیق به میلاویږي او که دیانت هم وکړو چې خپله به هم اورم عمل کې